اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زم ستاسو ورور فیض الامین افریدی پروګرام د ستاسو आवाज. مونږ نن د سهیل افریدی سره دغه په اجرا کې ناس یو. دغه سره به مونږ دغه د ژوند په اړه، دغه د شعر او د شاعرۍ په اړه به خبرې اترې کوو. خو افتتاح د دې شعر نه چې د خیبر د خړو غرونو هر یو کاڼی، د خیبر د خړو غرونو هر یو کاڼی ما ساحل ته د مرجانو نه کم نه دی. سهیل افریدی په پروګرام کې ارتار کلی او د کتونکو ته به لږ واضحه کړي چې ستا پیدایش چرته وشو او بیا د شعر او د شاعرۍ د ژوند ته څرنګه راغلې، څومره عمر کې تاسو د شعر او د شاعرۍ د ژوند کې رادننه شو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د خو اول د فیض الامین صاحب ډیره مننه، شکریا ادا کوم چې موږ له دمره وخت راکړو او دا د سوشل میډیا ډیر شکریا او مهرباني چې موږ د شاعرانو سوچ او فکر دا یې بهر عوامو ته وړاندې کړو. والا دې کې چې دغه تسلسل همداسې جاري وي. والا دې زموږ سره په خپلو نیکو مقاصدو کې کامیاب او بریالي لري. زه که دا ورته وایم چې د مور نه شوی شاعر یم نو دا بېرته مبالغه نه وي. یعنې زه وړوکی وم چې ما قرآن پاک ویلو. دا د میرایدار سترمیل په کلي کې، سترمیل یو ځای دی د دو په کلي کې چې پاکې به مولانا صاحب و، موږ له به قرآن پاک هم راوښالو او د مدرسې سبق به هم راوښالو. نو د هغه د وجې نه بچپن نه د ما سره د شعر و شاعرۍ او شوق و د ما په وینه کې راغلی و. بیا چې څومره زه دغه کېدم سترېدم د شاعري م راسره ځوانېده. لکه دې ته موږ ته مخامخ یو غر دی چې ډیلای ورته ویل شي، ډیلي نه پاس بیا راګ نامه ده، راګ غر. نو نیسان په هغه وخت کې نیسان ګل نامه وه، په نیسان مشهور و، الله یې د مغفرت نصیب کړي. نو په دغه غره باندې ښځو حمله وکړه او بادان یې مات کړو. بادان یعنې تړون یې مات کړو. نو په ونو په شنو ونو یې شروع وکړه. نیسان یې دلته چیغې وکړې. زه پاس په کوټه ناست وم چې زموږ د رګ د غره بادان مات شو، ورله د خلکو بیا اتاڼ مات شو. و نیسان یې چغې کړې چې غر تالا شو، د خیلو راشئ په سهار تالا شو. دا د هغه وخت ما ابتدایي شاعري وه. او نور همدغسې بیا دا ذوق په ما کې را زیاتېدو. د هغې نه پس د خسرو استاد په دغه علاقه باندې یو د غزلو، د ربایو، د شربیتو یو دبا و، خو یوه ښکلا وه چې محفل یې بېرته په غزلو. بیا هغې نه پس چې که نه خاطر را ووتو، د خاطر سره بیا حمزه بابا ناظر را ووتو، بیا پسې خیبر را ووتو. نو دا و چې د ما شاعري م ورسره ځوانېده. نو بیا چې که نه ما د خاطر سره چې لیدل وکړ په کابل کې، نو هغه راله دا مشوره راکړه چې ته د حمزه بابا محفل کې شمولیت که. ناظر استاد د ټولو دغه راکوي، اصلاح راکوي، او ته انشاءالله چې ته دغه شاعرۍ نه ډک یې، ځکه چې یو تعلیمات تام یې. نو دا و چې تا شاعري به نور هم مخ په وړاندې واده وکړي. سهیل افریدي لږه کتونکو ته هم چې واضح شي، د اوسه پورې د څو کتابونو لیکوالې او کومو شاعرانو سره تا ناسته پاسته شوې، هغو نه تا ته کوم نصیحت یا کوم داسې هغه حاصل شوی؟ زه خو د اوسه پورې شپږو کتابو مصنف یم. دوه مې چاپ دي، په ساحل چاپې او څارنه یعنې څار کتاب. نور چې که نه څلور پراته دي، جړوبی او جذبې ولولې او مسکي یادونه او د ساحل پیرزوینه. د ساحل پیرزوینه خو چې کوم اصلي کتاب و د ما نه ورک شو، نوم و نشان یې ورک شو. هغه نظم مې په څار کې پیلې کړی، هغه غړنګه خفګان. خو بیا هم داسې مات ګل ډېر نورې غزلې وې را سره. نو هغه اوس کوشش کوم چې معیاري یې کړم، خو هغه نامه یې نه ورکوم. کاندې نور بیل قسم و، ځکه چې هغه د ځوانۍ د دماغ او د ذهن سوچ و. اوس مونږ هغسې هغه د حمزه بابا خبره چې حمزه ځواني درنه غزل وخوړه، خو خوامي مې دا و چې غزل نه شوم. نو اوس غزل ډېر پراخه دی، خو بیا هم کوشش دا کوو
چې خلکو ته معیاري غزل وړاندې کړو. نو کوشش جاري دی. د حمزه بابا سره مې ناسته پاسته کړې، هغه په ما باندې تبصره لیکلې. که زه دا وایم چې خبرې جنسي کې صرف په ژوندو شاعرانو کې په ما تبصره لیکلې، نو دا بې څه دروي خبره نه وي. هغه نه چا پوښتنه وکړه چې یو په ساحل دې لیکلې، په نورو څه لا نه لیکې؟ وی چې نور زه منم، خو په نورو ځکه نشم لیکلی چې په یوه یې ولیکم بل و بل. په ساحل باندې ځکه ما خپله انتې ولیکله چې ساحل ادبي خدمات ډېر دي، چې څومره ودونه دي، که د زامنو دي، که د ورونو دي، که د ملاسو د وریارونو دي، بغیر د مشاعرې نه د واده ونه کړو. نو د ادب دا ډېر لوی خدمت دی چې ساحل یې په خط توګه باندې وسافر جاري ساتلی. او خیبر به و، خاطر به و، ډېر شاعران به و، نامی والا چې اوس رانه لیري، ناظر استاد به و، کلیم به و، شفیق به و، فیروز اوتر به و، ارشاد به و، او دا و چې دوان خان ذاکر به و. ډېر داسې شاعران دي چې هغه د ما انډیوالان دي، ډېرو نامې رانه لیرې شوې، ځکه چې ذهن مې هغسې ځای نه پاتې. نو دغو سره ما وټنه بیټ نه کړي. راجولي شاه خټک به چې هلته وې راولو لیدې وې، لیدو نو عباسین یوسفزی به و، رحمت شاه سایل سره مې داسې نږدې تعلقات نشته. نور زه ټول هم ښه شاعران دي، و د ځانه ټول زه ښه ګاڼم، دا نه ګاڼم چې زه ګوندې بازه یم. خو موږ هم کوشش دا دی چې ادب دپاره ښې غزلې وړاندې کړو، ښه نظمونه وړاندې کړو، او ښه مواد وړاندې کړو. زه ساحل په افریدو کې زخخیل یم او خړ خیبر زما وطن دی غرونه غرونه. یقینا چې په دا خړ خیبر کې ساحل افریدي د څه صفات یا څه د تعریف محتاج نه دی. دا په دې خړ خیبر باندې هغه یو نامور او یو ځلېدلې ستاره و چې د نن سبا د شاعرانو چې کوم دی مونږ یو عظیمه سرمایه ګڼو. ساحل افریدي خو خپل چې کوم هغه تاسو ته وړاندې کړو. اوس به مونږ ساحل افریدي ته یو دا هم ریکویسټ وکړو چې ساحل افریدي د کتونکو ته هم څه یو غزل واورئ چې دا خلک دا کتونکي ته لږ لطف اندوز شي. نو ساحل افریدي که تاسو کتونکو ته څه داسې واورم؟ بلکل زه به یې واورم. او که یا یو غزل دی، او ما غزلې چې رښتیا خبرې تو کاله وشول چې ما غزلې نه دي لیکلې، ځکه چې زاړې را سره دومره ډېرې دي چې هغه معیاري کوم. او بس په دا کوشش نو دا غالبا چې د 1987 غزل دي وي. نو چې د دنیا غم ته مې زړه لکه سندان دی، د دنیا غم ته مې زړه لکه سندان دی، او د هجران غم ته د موم غوندې آسان دی. د دنیا غم ته مې زړه لکه سندان دی، د هجران غم ته د موم غوندې آسان دی. و نور داغونه مې په زړه باندې زاړه شول، نور داغونه مې په زړه باندې زاړه شول، خو د بیلتون داغ دې پې هغسې لا ځوان دی. و ستا د چم د لارو ځمکې ته پذیر یم، ستا د چم د لارو ځمکې ته پذیر یم، خو په هر پله مې ښکلیا ستا د پله ګومان دی. و درگذر د انتقام ځنې بهتر دی، درگذر د انتقام ځنې بهتر وي، او په کمزوري چې لاس ډاټ کې پهلوان دی. او پړ اوړ به په معاشر کې معلومیږي، او بیا به ګورو چې پړ زه یم که جانان دی. و لږ مې پوه کړه چې مې شک د زړه نه وځي، و ګران به زه وم که رقیب درته ډېر ګران دی. و غم د هر وخت چې را درومي زه پرې خوښ یم، غم د هر وخت چې را درومي زه پرې خوښ یم، و غم دې څومره په ما باندې مهربان دی. و چې نفاق او ضدبازي یې خپله کړې، چې نفاق او ضدبازي یې خپله کړې، د پښتون کور خو د خپله لاسه وران دی. و کاشکې واړه عمر زه وای ستا په در کې، کاشکې واړه عمر زه وای ستا په در کې، د ساحل افریدي دغه یو ارمان دی. ډېره ډېره مننه. د ساحل افریدي دغه یو ارمان دی. یقینا چې د ساحل په یو بیت، په یو کړه، په یو لفظ کې خپل یو خوند، نصیحت او مزه ده. ساحل افریدي ډېره مننه کوو تا ته په پروګرام کې مونږ ته د ټیم راکولو، او کتونکو نه به مونږ غواړو اجازت د کیمرامین اکرم خان افریدي سره. ستاسو ورور فیض الامین افریدي، د خدای په امان.